اوس ما او تا که څومره ښکلې دعا وکړو بهترینه دعا وکړو نو چېرته زمونږ دعاګانې او چېرته د انبیا علیهم الصلوات و تسلیمات دعاګانې. اوس یوه زما دعا وي، یوه زمونږ د استاذ او د شیخ صاحب دعا وي، یوه د زمانې د لوی عالم او د لوی شیخ الحدیث او د شیخ القرآن دعا وي. دا چېرته برابره دی شي؟ بیا یوه زما استاد دعا او بله د پیغمبر دعا، دا ډېر فرق لري. نو ځای په ځای الله تعالی موږ ته د پخوانیو انبیاو دعاګانې نقل کوي. دا موږ ته دا تعلیم راکوي چې دعا کوي په دغو الفاظو یې کوه، دقه شانته دعا کوه او دعا چې د دعا په انداز او په طریقه باندې وي هغه ډېره تیزه قبلیږي. هغه الله تعالی ډېره په اسانۍ او ډېره په سرعت سره قبلوي. نو دعا خو هر څوک کوي، خو دعا کې مقصود دا وي چې قبوله شي. نو د هر شي لپاره خپله طریقه وي. نو الله تعالی موږ ته د دعا طریقه ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن والله على كل شيء قدير. د خداوند کریم جل وعلا شانه او د سیدنا عیسی علیه السلام ترمنځ چې کومه مکالمه او گفتگو او خبرې وشوې د هغې تذکره په وړاندې آیاتو کریماتو کې وشوه. متذکرہ آیت کریمہ کی د سیدنا عیسی علیہ السلام کلمات دعائیہ بیانی کی چې د خپل قوم ته کومه دعا د الله نه غوښتې ده. دعا کوي ان تعذبهم فإنهم عبادك. یا اللہ دغه زما قوم عیسایان دی، که عذاب ورکے نستا بندگان دی، بند سره چې سکے نو تکولی شي. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او که بخنه و بخشش کوي دوی ته فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یقیناً ته ډېر غالب ذاتی او ته ډېر د حکمت والا ذاتی. عیسی علیہ السلام عجیب انداز سره دعا کوي او اکثر انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات خپلو امتونو ته چې دعا غواړي عجیب انداز سره غواړي. دا قرآن کو تاسو ته د تعلیم را کولو بهترین ذریعہ ده. اوس یو سړی غواړي چې زه یو داسې دعا وکم چې الله ته قبول شي. نو هغه دعاګانې الله تعالی قرآن شریف کې مونږ ته راښیي، د دعا چل راښیي. اوس قربان د داسې ذات او د داسې رب نه چې د دعا چل مونږ ته راښیي چې دغه شان د دعا کوا نو بیا د زبخم لکه یو مشر کشر تا د سزا نه د معافی کولو طریقه وروخی وای کدا سکار دی وکنو بیا به معاف طریقه وروخی نو هغه کشر لګیا شي هغه طریقه اختیار کی
ځان دې سزا نه خلاص کی. ځای په ځای قرآن شریف کې کومې دعاګانې چې راځي دا الله تعالی موږ ته راښیي چې دعا کوئ په دغو الفاظو د معنی دعا غواړئ نو زه به تاسو ته مغفرت کوم، زه به په تاسو رحم کوم، زه به تاسو ته برکتونه در کوم، زه به تاسو ته دنیا او آخرت کې نعمتونه در کوم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. دا الله تعالی مونږ ته داسې د دعا چل راښیي. بیا په دنیا کې تر ټولو نه اعلی ترین او مقرب او برگزیده انسانان د خدای ناژوړي انسانان چې خدای ته تر ټولو نه نږدې خلق دي دا انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات دي. نو قرآن شریف کې ځای په ځای الله تعالی مونږ ته د پخوانیو انبیاءو دعاګانې نقل کوي چې ګوره الله نه چې دعا غواړي داسې دعا وغواړه لکه عیسی علیه السلام چې غوښتې ده. د دعا چل راته راښیي. مې بنده وایي دا خو دروازه یې وکړه وساته. او ابراهیم علیه السلام چې څنګه دعا کړې داسې دعا وکړه. نوح علیه السلام دعاګانې غوښتې دي د الله نه هغه شانته دعا وکړه. اوس ما او تا که څومره ښکلې دعا وکړو بهترینه دعا وکړو نو چېرته زمونږ دعاګانې او چېرته د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات دعاګانې. اوس یوه زما دعا وي، یوه زمونږ د استاذ او د شیخ صاحب دعا وي، یوه د زمانې د لوی عالم او د لوی شیخ الحدیث او د شیخ القرآن دعا وي. دا چېرته برابر دی شي. بیا یوه زما استاد دعا او بله د پیغمبر دعا دا ډېر فرق لري. نو ځای په ځای الله تعالی موږ ته د پخوانیو انبیاو دعاګانې نقل کوي. دا موږ ته دا تعلیم راکوي چې دعا کوي په دغو الفاظو یې کوه، دقه شانته دعا کوه او دعا چې د دعا په انداز او په طریقه باندې وي هغه ډېره تیزه قبلیږي. هغه الله تعالی ډېره په اسانۍ او ډېره په سرعت سره قبلوي. نو دعا خو هر څوک کوي خو دعا کې مقصود دا وي چې قبوله شي. نو د هر شي لپاره خپله طریقه وي. نو الله تعالی موږ ته د دعا طریقه هم راښیي. نو عیسی علیه السلام عجیبه دعا کوي چې خدایه دا د تا بندگان دي په دنیا کې که زما عبادت کړی وي که زما د مور عبادت یې کړی شرک یې کړی ده کفر یې کړی ده خدای دغه د تا په مخ کې حاضر دي که عذاب ورکوي نو د تا بندگان دي. خپل مملوک خپل مخلوق او خپلو بندگانو ته خالق او مالک عذاب ورکوي شي. خدای که عذاب ورکوي نو د تا بندگان دي. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ خدایا که ته مغفرت کوي دوی ته فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خدای که مغفرت ورته کوي نو ته ډېر د عزت والا ذات یې، ته ډېر د غلبې والا ذات یې، الحکیم د حکمت والا ذات یې. بعینه په دغه انداز باندې ابراهیم علیه السلام هم دعا کړې ده. ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته فرمایي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن تبعني یا الله په دې قوم کې کڅوک زما تابعداري کوي زما خبره مني فإنه مني نو دغه شخص د ما د جماعت مرګره ده د ما د پارټۍ سره ده او زمونږ د جماعت مرګره ده. ومن عصاني او کڅوک زمانہ فرمانی کوي زمانہ خلاف کوي فإنك غفور رحیم. ګوره انبیاء ډېر په امت باندې شفقت لري. داسې نه ورته وایي یا الله کڅوک نافرمانی کوي نو نسکورې که خدای په جهنم کې ور واچوه. موږ خو زړتنګ یو موږ خو ډایرکټ بیا بددعا ته لاس واچوو.
نو ابراهیم علیه السلام ډېر حکمت انداز سره دعا کوي، خدایا که څوک زما تابعداري کوي دا زما د جماعت ملګری ده، ومن عصانی او که څوک زما نه خلاف کوي فانک غفور رحیم، نو ته مغفرت کوونکی یې، ته رحم کولو خدای مغفرت ورته وکړه، رحم داسې انداز سره ابراهیم علیه السلام دعا کوي. نو ګوره یوه دعا د ابراهیم علیه السلام شوه او دلته دعا د عیسی علیه السلام شوه. عیسی علیه السلام چې قوم ته دعا کوي د خدای دوه صفتونه راوړي، عزیز او حکیم. ابراهیم علیه السلام چې قوم ته دعا کوي د خدای دوه صفتونه راوړي، غفور او رحیم. دوه صفتونه عیسی علیه السلام راوړي، دو صفتونه ابراهیم علیه السلام راوړي، غفور او رحیم. وګوره ابراهیم علیه السلام چې کوم صفتونه راوړي هغه صفتونه د دغو صفتونو نه مخالف دي. عیسی علیه السلام کوم صفتونه راوړي؟ عزیز، حکیم. او ابراهیم علیه السلام دا صفتونه بدلی، هغه څه وایي؟ غفور او رحیم. دا اختلاف د صفتونو علماوی دا لوجه د اختلاف د زمانه او د مکان دا ځای او زمانه چې بدلیږي نو د خدای صفتونه بدلول پکاري. ابراهیم علیه السلام چې قوم ته دعا کوي په دې دنیا کې کوي، دا هم ژوندی ده او قوم موجود ده او ژوندي دي. نو په دې دنیا قوم د پاره دعا غواړي نو هلته د الله دو صفت راوړي، یو مغفرت او بل رحمت، غفور او رحیم. نو مطلب دا ده چې خدای دا زما قوم ده که زما نافرمانی کوي، زما خلاف ورزي کوي، خو ګناهګار شول، مجرمان شول، خدای ته د توبې توفیق ورکړي چې د تا په حضور کې توبه وباسي او د مغفرت مستحق شي. غفور او څوک چې د مغفرت مستحق شي نو هغه باندې د الله رحم پکار وي، نو بیا ورپسې وایي رحیم غفور الرحیم. چې خدای دا زما امت ته، نو دا دعا ابراهیم علیه السلام چیرته کوي؟ په دې دنیا کې کوي. دا هم ژوندی ده او قوم هم ژوندی ده. نو یا الله که څوک زما نافرمانی کوي توفیق د توبې ورکړي چې د تا په حضور کې توبه وباسي، استغفار وکړي، مستحق د مغفرت وګرځېږي. او څوک چې مستحق د مغفرت وي هغه قابل د رحم وي چې رحم پې وشي، نو یا الله مغفرت هم ورته وکړي او رحم هم ځکه دنیا خو میدان د توبې ده که موږ چې هر قسمه ګناه کړي وي د توبې دروازه خلاصه ده. اوس چې موږ توبه وباسو او صدق دل سره الله ته استغفار وکړو، په تیرو ګناهونو باندې پښیمانه شو، نو الله تعالی غفور هم ده، موږ به مستحق د مغفرت وګرځوي. الله رحیم هم ده او موږ به قابل د رحم وګرځوي، الله تعالی به راباندې رحم وکړي. او عیسی علیه السلام چې دعا کوي په آخرت او په قیامت کې کوي. میدان محشر کې پرون ذکر وشو، عیسی علیه السلام به حاضر شي، الله به ورته وایي او عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، تا خلق ته ویلي دي چې ما او زما مور په عبادت سره ونیسئ. عیسی علیه السلام ورته وایي سبحانک، پاکی ده تعالی را د هر عیب او د نقصان نه. نو دا معامله چیرته کېږي؟ هلته په قیامت او په آخرت. او آخرت کې بیا توبې قبلېږي، هلته استغفار او مغفرت کار ورکوي، هلته مغفرت نه وي. د مغفرت دنیا دغه ده، د توبې موقع دلته ده، زمانه د توبې او ځای او مکان د توبې دغه دنیا ده. دلته که څوک توبه وباسي، دلته که څوک مغفرت د الله نه غواړي نو دا به مفید وي. خدای پاک به د دا مغفرت او استغفار قبول کی، توبه به قبول کی، ګناه نه به سفر کی. او چې یو واره دا سترګې پټې شي او قبرستان ته سړی لاړ شي نو بیا عملنامه ټپیه شي، عملنامه یې بنده شي، هغې کې نوره کارروایي نه کېږي. بس بیا توبې هم نه قبلېږي. اوس قبر کې که سړی ټوله ورځ توبې وباسي هلته توبې نه قبلېږي. د قیامت په ورځ ټول کافران توبې وباسي او کلمې وایي لا اله الا الله، خو هلته کلمې کار نه ورکوي. دارالعمل دغه دنیا ده. آخرت خو دار د محاسبې ده، هلته حساب کېږي.
نو عیسی علیہ السلام دغه دعا قوم ته کوي، خو چیرته کوي؟ په آخرت کې کوي. نو آخرت کې خو توبې او استغفار دا شي نه کار نه ورکوي. نو هلته دی اوس دا 2 صفتونه ذکر کوي چې خدای دې ما دا امت شرک او کفر کړی دا، که ته عذاب ورکوې نو ته قادر مطلق ذاتي غالب او زورور ذاتي نو ورکولی شي عذاب، او که ته دوی د سزا او د عذاب نه خلاصوي نو ته حکیم ذاتي هر یو کار کې د تا حکمت او فلسفه وي هغه هم د فایدې نه خالي نه وي. که عذاب ورکوي نو حکیم غالب ذاتي، عزیز په معنا دی غالب او زورور ذاتي، قدرت کامله در سره ده چې هر څوک د ګریوان نه رانیسي رانیولی شي. اوس موږ هر څوک رانیولی نه شو. ډېر داسې خلق دي تا یې نه به جوش ورته کوي چې خدای را خو رانیولی چېرته شي، وس دې نه رسېږي. او الله تعالی په دې پوزیشن کې نه ده. الله چې چاته وغواړي نو رانیسي. الله تعالی غالب ذات ده. العزیز، د عزیز 2 معناګانې دي. یوه معنا عزت والا، خدای په خپل عزتمن ذات ده او بل چاته هم عزت ورکوي. ما او تا ته عزت څوک راکوي؟ الله یې راکوي. او د عزیز 2مه معنا غالب، زورور. تفسیر بیان القرآن کې اشرف علی تانوی سے معنا کوي العزیز زبردست. عزیز معنا زبردست. زبردست څه معنا؟ دست په فارسی کې لاس ته وایي. زبردست یعنی د اوچت لاس والا، د الله تعالی قدرت په ټولو باندې پاسه ده، په ټولو باندې پاسه ده. نو یا الله که عذاب ورکیم نو ته غالب ذاتی او قدرت کامله در سره ده او زبردست ذاتی ورکوی شي. او که عذاب نه ورکې د عذاب نه ساتي نو ته حکیم ذاتی په دې کې هم د تا حکمت ده. هر یو کار چې ته کوې حکیم ذات چې کوم یو کار کوي هغه حکیمانه وي، هغې کې حکمت وي، هغې کې فلسفه وي، هغې کې فایده وي. ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم کت عذاب ورکے دے قوم زماتا، فإنهم یقینا دا قوم زما عبادکا بندگان ستا دی. عبادکا خدای دې تا بندگان چې څه ورسره کوې نو کولی شي. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او کتبخنو کی دویتا، فإنك أنت العزیز الحکیم. نو یقیناً العزیز غالب ذاتی، زبردست ذاتی، الحکیم حکمت والائی. کہ عذاب ورکے نو غالب ذاتی، عذاب چې چاته غواړي ورکوی شي، قدرت دې په لاس کې ده. او که څوک معاف کوي نو حکیم ذاتي د حکمت په بنیاد معاف کولی هم شي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته مغفرت او عفو نصیب، د غټو ګناهونو او د وړو ګناهونو، د مخکینیو او د وروستنیو، د روحاني ګناهونو او د جسماني ګناهونو. یا ساتئ ځوانانو، گناہ ہر انسان نہ کیږي، چې انسان وی گناہ وکړي. یعنی کومګ دا وایو چې دا فلانه حاجی صاحب دا بالکل گناہ نه کوي، په دې خبره موږ ګناهګاری، ځکه دې گناہ نه صفا یو انبیاء علیهم السلام دي، یو فرشتي دي. د انبیاء او د فرشتو نه رالاندې چې څومره لوی بزرگان دي، یعنی صحابو نه لویان خلق شته، غټو صحابو نه غټ ګناهونه شوي. اوس دا خو حدیث دی رسول الله د نبی علیہ السلام فرمایي چې پر روی زمین په تمام جهان او تمام عالم کې د انبیاو نه لاندې د 2م نمبر تر ټولو نه مقرب خلق الله ته نږدې خلق نبی علیہ السلام دا زما ملګري صحابه کرام 1,40,000 تعداد کی دی. دا د انبیاء نه پس بهترین انسانان دي. عبداللہ ابن مبارک سے بھی یو محدث تا، لوی حدیث او دومره لوی محدث تا،
تقریبا سده پاسه 3 لاکھ احادیث یاد دي او زمونږ د امام ابو حنیفه صاحب شاګردانو کې راځي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته 2 کسان راغلل، ورته وایي جی زما او د دې ملګري په منځ کې یو بحث ده. کله 2 ملګري په بحث باندې سره واوړي ګرم شي، نو هغه ورته وایي څه بحث ده؟ وایي چې دا یو ملګری وایي چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه بهتر درجه والا ده، او دا بل ملګری ورته وایي چې زه وایم چې ابن مبارک صاحب د لوی درجه سره ده. اوس ابن مبارک صاحب صحابي نه ده، تابعین نه ده، تبع التابعین ده. هغه کسانو سره ملاقات شوی چې د چا صحابه سره ملاقات شوی، دې ته تبع التابعین وایي. نو دا یو وایي چې امیر معاویه صاحب په درجه کې لوی ده، او دا بل وایي چې ابن مبارک صاحب. نو ابن مبارک صاحب هغه ورته وایي زه ابن مبارک صاحب خو څه کوي، د انبیاء نه بعد په دنیا کې تر قیامت چې څومره بزرګان دي، چې څومره تیر شوي، چې څومره موجوده دي، او چې څومره را روان دي تر قیامته، چې څومره علما دي، څومره بزرګان دي، څومره اولیاء دي، څومره صوفیه کرام دي، څومره لوی لوی خلق دي دنیا کې، دا د ټولې دنیا اولیاء او بزرګان چې راجمع کړي، وایي د امیر معاویه صاحب په مقابل کې داسې حیثیت لري. وایي امیر معاویه صاحب چې د رسول الله مبارک سره په جهاد کې شرکت کړ، او په جهاد کې چې په کم آس باندې د سپور ده، او د منډې د وجه نه چې کم ګرد او غبار او دوړه دی هغه د آس په خپو باندې پرته ده، د ټولې دنیا اولیاء را جمع کا، د هغه آس ګردې ته هم نشي رسېدی. چېرته وایي صحابي او چېرته ابن مبارک صاحب. ابن مبارک صاحب ورته وایي داسې بیا ونه وایئ چې ابن مبارک صاحب بهتر ده. وایي امیر معاویه صاحب خو جلیل القدر صحابي ده، او یو صحابي وایي دومره شان لري د دنیا ټول بزرګان راجمع که تر قیامته پورې، دا د امیر معاویه صاحب د آس په خپو باندې چې کم ګرد پروت ده هغې سره هم نه برابرېږي. صحابي دومره لوی شان لري. او صحابه کرامو نه ګناهونه شوي، یعنی چې څومره غټ غټ صحابه دي غټ غټ ګناهونه ورنه شوي. عمر رضی الله تعالی عنه د رمضان مبارک په ورځ کې لویه ګناه ورنه وشوه، خپلې بیبي سره یې کوروالی وکړو، او په منډه راخلاص ته رسول الله ته وایي هلکتو یا رسول الله، هلکتو یا تباه شم برباد شم یا رسول الله. او ورته یې ولې جي داسې کار مې وکړ. نبی صلی الله علیه وسلم سر ټیټ کړ. یو روایت کې راځي ځان سره یې وفرمایي چې ته خو ډېر لوی سړی، تا خو چې دا کار نه وای کړی. اوس انسان د انسان نه ګناه کېږي، خو کمال دا ده چې چا نه ګناه وشي فورا توبهګار شي. د صحابو کمال دا و چې ګناه به ورنه وشو فورا به الله ته متوجه شو. اوس من کې خو مصیبت دا وي یو ګناه لس کالم کو او توبه مو په خیال او تصور کې هم نه وي، دا بیا د تباهي بنیاد ګرځي. یاد ساتئ وړه ګناه چې سړی همیشه کوي حدیث کې راځي دی نه غټه ګناه جوړېږي. غټه ګناه چې همیشه کوي توبه نه وباسي دا مفضي للکفر ګرځېږي، سړی کفر ته ورنږدې کوي معاذ الله. نو کمال دا د ګناه وشوه فورا پیمانه شه او الله ته متوجه شه، توبه وباسه. د توبې داسې مثال ده لکه زمونږ دا سپینې جامې دي دا خیرنې شوې داغمنې شوې، نو دا بیا مونږ صفا کوو صابون سره. نو دا خیره یو داغونه چې په دې جامه باندې پرېوتل د ګناه مثال داسې ده لکه هغه خیره یو داغونه چې په جامه باندې پرېوتل، او د توبې مثال داسې ده لکه صابون. نو دا کپړه چې داغدار شي او خیرنه شي، نو بیا زنانه راواخلي غساله ته ورواچي او سوډه او صابون ورواچي او په لاسونو باندې ومخي تک سپینه جوړه راوځي. نو دغه شان چې انسان ګناه کوي حدیث کې راځي د زړه باندې تور تور داغونه لګيږي، چې توبه نه وباسي نو دا ټول زړه درته تک تور کی او زنګونو باندې آلوده شي. او چې سړی توبه وباسي استغفار ووایي هغې سره هغه زنګونه بیا صفا کېږي، د زړه صفایي هغه داغونه د ګناه ورسره ختمېږي. اوس د مونږه جامه چې خیرنه شي
2-3 ورځو پس دا خیرنه جامه بیا څوک اچي نه هغه وباسي او چې وی باسي بیا یې وینځي که همغسې ایښې وي بیا یې اغوندي خیرنه جامه دوباره څوک اغوندي نه اغوندي صفا کوي استري کوي خوشبوداره یې کي بیا یې اغوندي د جمعې په ورځ نو دغه شان ته چې مونږ ګناه وکړله نو توبه و استغفار به کوو چې هلته داغ ورک شي بیا مو ګناه وکړه بیا به توبه وباسو بیا مو ګناه وکړه بیا به توبه وباسو اوس جامه په هفته کې مونږ 2-3 وارې وینځو ځکه بار بار خیرنېږي بار بار یې صفا کوو نو صفایي په یو ځل نه کېږي دا به همیشه کوي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه په خپله باندې د ورځې 100 وارې استغفار وایم نبی علیه السلام ابو هريره صاحب فرمایي وایي ما ورته یا رسول الله ته استغفار ته څه ضرورت لري تا نه خو ګناه کېږي نه ته خو صفا او سوتری دی ګناه نه او که څه واړه واړه ګناه نه خلاف اولا کارونه چې درنه وشي غیر مناسب هغه هم خدای درته بخښلي دي نو تا ته خو ما تقدمه او ما تأخره مخکې وروستي هر څه درته معاف ته استغفار ته څه ضرورت لري وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي زه غواړم چې د ما درجې اوچتې شي نو که ګنده یې توبې او استغفار سره به د صفایي راشي که صفا یې توبې او استغفار سره به د درجې اوچتې شي الله دې موږ ته توبې او استغفار توفیق راکړي استغفار بار بار وایي کم از کم 100 وارې سبایي او 100 وارې د شپې ماسخوتن چې استغفار مونږ وایو استغفر الله دا مختصر استغفر الله استغفر الله 100 وارې او که څوک یې لږ اوږد وایي ملګرو ته به زده وي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه 100 وارې ماښام او 100 وارې سبا ان شاء الله شب او روز کې چې کوم ګناهونه کیږي هغه داغونه د زړه او د روحانیت په سره صفا کیږي امام حسن بصری رحمت الله علیه تابعی عالم ته د صحابه سره ملاقاتونه شي د ناستا یو مرګره ورته راغی حضرت ډېر سخت ګناهګار یم خپل ګناهونه راته معلوم دي ډېر بې شماره ګناهونه مې کړي څه عمل راته وښیه چې خدای مې صفا کړي حسن بصري صاحب ورته وایي وروره استغفار ډېر وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله خدای به دې صفا کړي په دغه مجلس کې بل ملګری راځي ورته وایي حضرت سخت غریبانه مې ده کار او روزګار مې نه چلیږي بچی مې موږي دي او هېڅ بندوبست مې نشته داسې وظیفه او عمل راته وښیه چې خدای مې استغنا نصیب کړي خدای مې مالداري نصیب کړي نو حضرت ورته فرمایي وایي ملګری استغفار وایه استغفر الله استغفر الله په دغه مجلس کې دریم ملګری راغی تپوس کوي حضرت زما بچی نشته واده مې ډېره موده کېږي چې کړی خو الله تعالی بچی نه دي راکړي څه عمل او څه وظیفه راته وښیه چې خدای پاک بهترین اولاد راکړي نو هغه ته وایي استغفار وایه هغه ته هم وایي چې ته استغفار وایه بل ملګری راغی حضرت ډېرې ورځې وشوې چې بارانونه نه دي شوي خشکي ده قحطي ده تکلیف ده څه عمل او څه وظیفه وښیه چې موږ یې شروع کړو خدای باران وکړي وایي ملګری استغفار وایه استغفر الله استغفر الله وایه خدای پاک به بارانونه نازل کړي پنځم شپږم ملګری راغی ورته وایي حضرت باغ مې کرلی ډېر ښکلی باغ ده داسې عمل او وظیفه راته وښیه چې دا باغ ډېره میوه راته حاصله کړي پیداوار ډېر حاصل شي او چې میوې خرڅې کم او مالداري او دولت مې نصیب شي نو علامه صاحب ورته فرمایي وایي استغفار وایه استغفر الله استغفر الله وایه خدای به د باغباني او د زمیندارۍ نه ډېر پیداوار او حاصلات درکړي بل ملګری راځي حضرت کور کې اوبه نشته غواړو چې کویه یې وباسو او خدای پاک خوږې اوبه په کوی کې راکړي داسې یو دعا وکړه او داسې عمل راته وښیه چې خدای پاک په کور کې خوږې اوبه راته نصیب کړي نو هغه ته هم وایي ملګری استغفار وایه شپږو ملګري راغله مختلف سوالونه یې وکړل
جواب یو ورک استغفار وایا استغفار وایا استغفار وایا. خواته مرګره ناستا تپوس کوي حضرت صاحب مختلف ملګری راغله مختلف درخواستونه یې وکړه خو تا جواب یو ورکه چې استغفار وایا او استغفار وایا. د دې څه مسله د دې څه حکمت ده؟ نو امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وای قرآن شریف کې الله تعالی د دغو ټولو مشکلاتو دپاره همدغه یو استغفار ښودلی وای قرآن کې الله ویلي. اللہ تعالیٰ وی سورہ نوح کی اللہ تعالیٰ وہ فرمائے استغفروا ربکم انہو کان غفارا. استغفروا ربکم بخن غواړی د رب خپلنا انہو یقینا اللہ تعالیٰ کان غفارا دے بخن قیدا. بخن بچانا غواړی مغفرت سوائے دی اللہ نبر سوک در تکویشی مغفرت خزانہ خود اللہ سے خدای وی چې ګناګاری او غواړي چې مغفرت می نصیب شي معنی غواړه انه کان غفارا الله تعالی مغفرت کولو والا. نو ګورا یو ملګری سوال کړی چې ګناګار یم عمل راته وخه الله وی استغفار وایا کړه. بیا ورپسې الله فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار وایي آسمان طرف نه به پتا سو پشیبو شیبو راوریږي. یرسل السماء علیکم باران بدر باندې آسمان دی طرف نه پشیبو شیبو راوریږي. الله و استغفار وایا بارانونو کمی بنئ. خدای پاک په خپل جواب ورکړي. او بیا الله تعالی فرمایي ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. استغفار وایا الله و امداد بدر سرو کما په مالونو ډیر ریال او درهم او پیسې بدرکم. ابل مرګره راغله غریب یم وظیفه راته وخه الله و استغفار وایا و یمددکم باموال پیسې بدرکم وبنین زامن بدرکم. ابي اولاد ملګری سوال کړی دا چې اولاد مې نشته الله و استغفار وایا امداد بدیو کم په مال هم په اولاد هم بچی بدرکم. ورپسې الله سوئی ويجعل لكم جنات دربکو مونگا تاسو تا باغونا کامیاب باغونا چخ پیداوار درکئی. استغفار وایا اللہ تعالیٰ وی باغبانی و زمیداری با دے کامیاب ہے. وانہارن او دے خوگو او بو نہرون او بیالی او چنی بدرکو. استغفار وایا خدای با دے کوئی کی اوبڑی کی. امام حسن بصری سے وی دا ټول مشکلات اللہ تعالیٰ دے دے پارا یو شیخ خود رہے دا استغفار. اللہ تعالیٰ وہ فرمائے استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهار. دی وړو مشکلاتو د پاره اکی و نسخه ده استغفار. استغفار ډیر زیات وای. زموږ شیخ صاحب رحمه الله ته چې څوک هم راغله چې مونږ ته وظیفه وای مرګري 1500 ځله استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. 24 घंटों کې 500 ځله استغفار پورا کوا چې باطن دې صفا شي زړه دې صفا شي روح دې صفا شي بیا به دعا قبليږي عبادت به قبليږي سکون به ملاويږي دنیا او آخرت کامیابی وي. او کنا استغفار او د توبې فکر در سره نه ټیک ته مونږ خو بکې تهجد بم کې ذکر او اذکار بم کې خو چې توبه دې نه وستري غټ ګناهونه معاف کیږي نه. نو دلته چې زړه تور وي روح باندې ګرد او غبار پروت وي بیا په عبادت کې مزه او خوند نه وي دعا هم نه قبليږي ټینشن کې هم سړی وي. استغفار ډېر بهترین شی دې سره د باطن صفایي چې راشي بیا د هر شي په ذوق باندې سړی پوه شي. قال الله فرمایل الله تعالی هذا دغه د قیامت ورځ یوم دادا سے ورزدا ینفع الصادقین چی فائدہ بورکی رشتن کو خلق تا صدقهم اگر رشتینی دی دوی. اللہ وی دی قیامت ورزدا سے ورزدا چی دنیا کی چار رشتیا مینی دلتا با اس فائدہ ورده ملوشی. هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. اللہ وی دادا سے ورزدا چی دنیا کی چار رشتیا مینی پا قیامت کے نا اس دی قیامت پورس خو بطول کافران رشتیا ہوئی لا الہ الا اللہ بوائی توبی بو باسی خو علتا اغا صدق او اغا کلمی فائدہ نور کئی
دنیا کې د چا چې عقیده رښتون کې ده آخرت کې به فایده ورکړي، د چا چې عمل رښتون کوي آخرت کې به فایده ورکړي، د چا چې اخلاق رښتون کوي آخرت کې به فایده ورکړي. الله تعالی دې زموږ صداقت نصیب کړي چې سړی په هر معامله کې رښتونی وي، هر کاته یې صفای وي، عقیده یې پر اشتیا د توحید وي، عمل یې پر اشتیا صالح وي، اخلاق یې پر اشتیا حسن او بهترین وي. چا سره چې معامله کوي پر اشتیا یې کوي، صفا او سترا، دوکه او غبن او خیانت دا تصور په ذهن کې نه وي. دا رښتیا چې په هر ځای کې رښتونه وي، الله تعالی وایي په دقه د قیامت په ورځ به اوس تا ته خپله رښتیني فایده درکړي. عقیده دې چې رښتونې ده الله وایي دلته به فایده وګوري فایده. او خدای مکه که د چا عقیده دروژغنه وي، عمل دروژغن وي، هر یو میدان کې دی کوټه وي او ناکام وي، چل ول کوي، نو د قیامت په ورځ به بیا راایساري، بیا به ډېر مشکلات ورته، بیا به په هر چیک پوسټ باندې ولاړ وي او په هر کوارټر باندې به ولاړ وي، زوریږي به، تکلیفیږي به، ځکه معامله یې د صداقت نه ده کړې، معامله یې ګډوډه. الله تعالی دې په هر باب کې په هر میدان کې موږ ته صدق نصیب رښتینی. لهم جنات، لهم دې صادقینو او د رښتونکو خلقو دپاره جنات باغونه بی تجری چې بهیږي من تحتها لاندې لونو د دې باغونو نه الانهار نهرونه. انهار یو نهر نه ده ویلی، انهار ډېر نهرونه، د شودو، د ګبینو، د شرابو، د اوبو، څلور نهرونه به روان دي. خالدین فیها همیشه به یې په دې باغونو په جنتونو کې ابدن دائما. جنتیانو دپاره دا ډېره لویه خوشخبري ده چې کله الله طرف نه ورته دا پیغام راشي چې تاسو په جنت کې همیشه یې. اوس موږ ولاړ شو بار ملک ته، هلته موږ ته اقامه ولګوي د یو کال د دوه کال، او چې داسې اقامه درته ولګوي چې ابدن مرګه پورې، نو بیا سړی ډېر خوشحاله شي چې همیشه به یم دلته. نو هلته دا اقامه ورته ولګوي چې تاسو داسې اقامه ده چې تاسو به جنت نه نور نه وځئ، همیشه به جنت کې یئ، نو خوشحالي به دوچند شي. رضی الله عنهم ورضوا عنه. دغه صدیقین چې په هر معامله کې دی رښتونی دي، الله وایي جنتونه به ورکم همیشه. او ورپسې ټولو نه لوی نعمت جنتیانو ته د خدای رضا ده. خدای به اعلان ورته وکړي او جنتیانو زه تاسو نه 100% خوشحاله یم. دا به داسې اعلان وي چې دا ټول جنت او د جنت نعمتونه یو طرف، او د خدای د طرف نه د رضاجویي او د خوشامندي چې زه تاسو نه خوشحاله یم، دا به داسې اعلان وي چې د جنت او د جنت د ټولو نعمتونو به جنتیانو ته بهترین وي. نو الله به اعلان وکړي رضی الله عنهم، رضی الله خوشحاله شوی د الله تعالی عنهم د دوینا، ورضوا عنه او دوی خوشحاله شوي دي د الله نه. الله دې دوی نه خوشحال ده، دوی دې الله نه خوشحال. اوس موږ ټول د الله نه راضي یو، موږ خدای نه راضي یو چې خدای دا ما ته دې څه راکړي، کم حیثیت او کم شان دې راکړی، زه د دې لایق هم نه یم، خدای موږ ته نه راضي. خو کمالي سړی هغه یي چې خدای ورنه راضي شي. موږ ټول الله نه راضي یو، اوس دا پته څه لګېږي چې الله به د چا نه راضي چا. او کمالي سړی هغه شي چې دی الله نه راضي او الله د نه راضي شي. نو دا صفت د نبی علیه السلام د صحابه ده. اصل کې دا صفت د صحابه ده. صحابه کرام داسې ذات ده که تاسو اخره سفارت ودرې ځای نه ټیم کم ده چې روایړو بعینه دغه آیت وروسته بیا د صحابو په حق کې راغلی ده. صحابه کرام الله وایي دا صادقان خلق دي، دا اهل الجنت دي، دا داسې خلق دي چې 100% ما نه راضي دي او 100% زه دوی نه راضي یم. ذالک الفوز العظیم، ذالک دغه رضا د خدای، ذالک دغه داخله د جنت، الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده. الله وایي دقه ډېره لویه کامیابي ده چې خدای دې د جهنم نه وساتي، جنت ته دې داخل کی او د رضامندي څخه ټیکټ درکړي.
د خپل خوشحالۍ سند درکړي چې زه درنه خوشحاله یم. الله وایي دغه لویه کامیابي ده. اوس موږ په دنیا کې لګیا یو، که زما ویزه وشوه، زما تنخواه سټارټ شوه، زما ته سرکاري نوکري میلاو شوه، زما مارکیټ جوړ شو، ګاډی مې کامیاب شو. نه دا عارضي کامیابی دی، نن به کامیابي سب هېڅ پته نه لګي. اصلي کامیابي هغه ده چې په قبر او په محشر کې څوک کامیاب شي. اصل کامیاب فوز په معنا د کامیابي، اصل کامیابي هغه ده چې خدای څوک د جهنم نه وساتي او جنت خپله میلمستیا کې داخل کی او بیا ورته وایي چې زه تا نه خوشحاله یم. نو خدای دې د قرآن په شفاعت باندې مونږ ته داخله د جنت نصیب کړي او د الله رضا دې مونږ ته خدای نصیب کړي. علما وایي چې هر یو عمل کوئ د جنت دپاره یې مه کوئ، د خدای د رضا دپاره یې کوئ. که مونځ کوئ، که تلاوت کوئ، که هره قرباني کوئ، دې دپاره یې مه کوئ چې خدای ته ثواب راکړي او ما ته جنت راکړي. نه، دا یو قسم غرض او مقصد شو. اصل دا ده چې خدای زه دا مونځ دې دپاره کوم چې ته خوشحاله شي. نو چې خدای راضي شي، خدای خوشحاله شي، بیا د ثوابونو کمی هم نه، د جنت کمی هم نه، بیا مزې کوه، خو چې خدای خوشحاله شي. لله ملک السماوات، خاص د الله د پاره دا بادشاہی د آسمانونو. ملک بادشاہی خاص د الله د پاره دا بادشاہی د آسمانونو، والارض او بادشاہی د ځمکې، وما او بادشاہی د هغه مخلوقات فیهن چې په د آسمانو او ځمکه کې دي. د ځمکه کې څومره کائنات دي، غرونه دي، سمندر دي، ځنګلونه دي، انسانان دي، مرغان دي، او څومره دي. الله وایي دا ټول زما د بادشاہی لاندې دي. وهو او دغه الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر یو شی باندې قدرت لرونکی ده. دا زمونږ د عقیدې مسله ده چې الله په هر شي باندې قدرت لري. اوس ما او تا په بعضې شیونو قدرت لرو، په بعضې شیونو قدرت نه لرو. څومره انسانان چې دي، څومره طاقتور خلق چې دي، په هر شي قدرت نه لري. او الله تعالی یو الله ذات داسې ذات ده چې کومه اراده وکړي فعال لما یرید، چې کوم یو کار ته اراده وکړي هغه کار کوي. په هر شي باندې قدرت لري. ان الله علی کل شیء قدیر. درود شریف درس به د جمعرات په ورځ چوټي وي. سبا به جمعرات وي، د جمعې په ورځ به درس کوو، د جمعرات په ورځ به چوټي وي. نو سبا به چوټي وي، جمعې شپې، او د جمعې په ورځ به انشاءالله درس کوو. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیه. عظیم خدای زموږ دا ناسته خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله سمو واورېده، په دې عمل کولو موږ ته نصیب د توبې او د استغفار توفیق راکړي. یا الله موږ مستحقین د مغفرت وګرځوي. الله موږ قابل د رحم او د رحمت وګرځوي. یا الله زموږ مخکیني وروستني فعلي قولي ظاهري باطني جسماني روحاني ټول ګناهونه معاف کړي. الله زموږ سیئات معاف کړي، زموږ ذنوب معاف کړي، واړه غټ ګناهونه موږ ته معاف کړي. الله د توبې او د استغفار توفیق نصیب کړي. څوک چې استغفار او توبې کوي خدای ورنه قبول او مستجاب وګرځوي. زموږ دا ټول یاران، دوستان، مشران او کشران، ځوانان او سپین ږیري، خدای دا کم قدمونه چې د تا د کلام دپاره د تا کور ته رااخلي، خدای دا قدمونه یې په تدریجي میزان کې قبول کړي. الله په دې فتنو زمانه کې د دې شپې په توره تیاره کې چې دی د تا کلام ته راځي او د تا کتاب، خدای ته غیرتي ذاتي ټول ګناهونه ورته معاف کړي. یا الله دنیا یې هم ښایسته کړي، آخرت یې هم ښایسته کړي. یا الله زموږ سره یې د قرآن په شفاعت، د رسول الله مبارک په شفاعت داخله د جنت الفردوس نصیب کړي. عظیمه خدای دا هر څه چې مونږ کوو، دا ما ته وګوره اعمال، خدای د تا د رضا دپاره یې کوو. خدای مونږ ته خپله رضا نصیب کړي. الله ته مونږ نه راضي شي، خدای مونږ نه خوشحاله شي. داسې رضا مونږ ته نصیب کړي چې د هغې نه پس بیا د تا ناراضګي او د تا خفګان دي. الله آخره خاتمه په ایمان کړي. الله د دې حاضرو دوستانو زړونو کې څومره مقاصد دي، څومره حوایج دي، څومره مشکلات دي، څومره تمې او امیدونه دي، خدای تا ته معلوم دي. الله خدای ورته پوره کړي. څوک مریضان دي، خدای صحت او توانایي نصیب کړي. هسپتالونو کې ډېر خطرناک مریضان دي، عرب او عجم دي، سپین ږیري او ځوانان دي. الله ټولو ته صحت نصیب کړي، کامل عاجل صحت ورته نصیب کړي. مردگان خدای مغفور و مرحوم وګرځوي.
مخکینی دي ورستونی دي زمونږ او د دې ټولو یارانو دوستانو د ټول اهل اسلام اهل قبور ټول مغفور او مرحوم وګرځي زمونږ دا کشران نیک عمل صالحان لوی کی د فتنو نه وساتي د شر نه وساتي د فساد نه وساتي خدای مونږ او زمونږ بیبیان او بچي تر قیامت د ګمراهۍ نه محفوظ او مامون کی صلی الله علیه وسلم دعا وکړئ باران په حق کې خدای د خیر او د رحمت باران نازل کړي بقدر حاجت نازل کړي خدای پاک تا په خزانو کې کمی نشته الله کمی او نقصان په مونږ کې ده الله مونږ سره د خپل فضل او د کرم معامله وکړي اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل رائث ولا تجعلنا من القانتين